پیغمبران له شیطانان راته نصیحت به وته او شیطان چې کوم نصیحت وکي هغه د مسلمان د راګېدو لپاره یو چال دی. موسی علیه السلام وایي تپوس یې وکړ شیطان نه، وایي ته انسان څنګه دوکه کوې؟ وایي په دوو څیزونو یې دوکه کوم. ووایم که چوټي کوم انسان څنګه دوکه کوي؟ وایي چې په دوو څیزونو باندې دوکه کوم. یو دا چې انسان ګناه وکړي او بیا پرې باندې فخر کوي، د ګناه نه اوري نه. یو ګناه پسې دی بله ګناه کوي، د ده په اړه کې د الله یره نه راځي، د دړه کې دا رانه ده چې زه څه کوم، چېرې جي دا ګناه کوم دا ولې کوم. چا خوب ولیده چې ویې کتل په خوب کې ورته ښکاره شو چې زما په دې رعایه کې یو کس دغلته په قبرستان کې د مړو سره زناګانې کوي. خوب یې ولیده، ده وایي دا شیطاني خوب دی راپاڅېده. صبحی یې بیا چې اوده شو بیا خوب ولیده، ویې کتل چې بیا ورته هغه انسان ښکاره شو چې جن نوې مړه شوې ده، بیا یې مړه رسېدې ده او زنا یې ورسره کړې ده. په درېیم خوب باندې بیا درېیمه شپه باندې بیا ولیده، وایي باچا غوسه شو چې دا جوړې رحماني خوب دی، د الله د طرف نه ګوایي ده. وایي چې کله لاړو په خپله رعایه ځان سره کړه، وایي چې دروازې وډبوله، کوم انسان چې خوب کې لیدلی هغه انسان دروازه پرې وکړه، د اونې و د لاس چې د لاس نه اونې وراوسته قیدخانه کې واچو. توجه غواړم چې په قید کې بند که خوب ولیده، الله ورته ښکاره کړه، وایي ده له وزارت ورکړه، وزارت وزیر یې کړه. ده وایي چې دی خو زناګانې کوي. قرآن کې الله فرمایي لا تقربوا الزنا. زنا داسې بده ګناه ده، څه ګناهونه داسې چې هغه لږ سپک ښکاره کېږي، لکه زنا سپکه ښکاره کېږي. قتل معظمه ګناه ده خو په معاشره کې سپک نه ښکاره کېږي. خلک فخر سره یاره جي دونه مې وجلي دي، دونه مې وجلي دي، فخر. خو دا څوک نه وایي چې زنا مې کړې، دا سپکه ګناه ده. او بیا چې یو انسان په قبر کې د مړي سره زنا کوي، د ما محترم سم خیال دی لکه زمونږ د امت محمدیه چې اوس شروع کړي دي د قبرونو سره. آینده الله دې معافي وکړي 50 کاله پس په زموږ ستا په مقبرو کې څوکیداران ناست دي، ولې جي چې زموږ ستا د مړو سره چېرته څوک زنا ونه کړي. زموږ ستا زنانه به 50 کاله پس دې جملې ته توجه شه چې په قبرستان کې مړ یم چې کوم دی نو نه پرېږدي زما محترم. او دا د محمد رسول الله امتیان به یې نه پرېږدي. موږ به تاسو الله دې موږ داسې وخت ته نه رسېږي. ټول څوک سره امین وایي چې خوب ویلې صبحی راپاڅې چې دا خوب شیطاني دی. 4 شپې دا خوب ولیده، د وایي خدایه دا څه عجیبه قانون دی، که د مړو سره زناګانې وله وزارت کوم. وایي چې وزارت یې وله ورکړه. توجه غواړم د ما محترم، وایي ده چې وزارت ومونته ډېر خوشحاله شو چې جي ما ګناه کړی و، د ګناه عوض دونه میلو شو چې وزارت میلو شو. دی نورم د شرابو د زناګانو په نشه کې مظلومان به یې کتل، د کورونو باندې به ورته د بل لور خور سره به یې زنا کوله. وایي یو پیره باچا ته دغه وشو چې ستا هغه وزیر شراب څښلي و، د یو زنانه سره یې زنا کوله و په حالت د زنا کې د دنیا نه تللی د مامو بربنډ و بربنډ. توجه غواړم ډېر. وایي چې باچا راغی ویې کتل، د وایي خدایه دا زمانه څه غلطي وشو، الله دا څه ظلم وشو. و چې کله پخواني بادشاهان الله والا بادشاهان کله چې شپې له اوده شو، الله ورته ووایي ما خو درته راز نه ښکاره کړو، خو چې تا دونه افسوس وکړه چې خدایه دا ولې تا ما ته ولې وایي چې وزیر یې کړه، خدایه ولې دې راته دا خبره وکړه. نو توجه شه، وایي ده چې کله د مړو سره زناګانې کولې، یو زنا پسې بله وکړه، وایي قسم دې زما قهر په جوش کې راغی، ما وایي چې ته دې دنیا کې توبه ونه باسي، نو ما ځکه تا ته وایي چې دې وزیر کړه، او ما ته پته په دا ګناه کې به دې وفات کېږي او ما نه به راځي، بیا بره به ورسره ګورم د ما محترم. نو یو انسان دې دا نه وي چې په دنیا کې ما نه ګناه وشوه او رزق د یاره جي رزق خو راته ډېر ښه میلاوي. حسن بصري رحمت الله علیه یو زنانه راله، وایي حضرت وایي زمونږ خو ګناهونه کوو او د الله فرمان دی چې کله انسان ګناهونه کوي نو د رزق او د دغه نه محرومه کوو. وایي موږ خو ګناهونه کوو رزق نه بندېږي. نو هغه ورته جواب کې څه وایي دا راته ووایي چې کله په مونځ باندې ودرېږي نو په مونځ کې درته مزه او لذت میلاویږي. وایي نه جي نه میلاوي. مونځونه په ټایم کې نه حضرت چېړه مې وغواړي نو مونځ وکړم او چېړه مې ونه غواړي نو مونځ. وایي دغه لویه ګناه ده، دغه د الله قهر دی که نه، چې الله د انسان نه د سجدو توفیق ختم کړي، الله انسان ته په عباداتو کې لذت او مزه ختمه کړي. لکه څنګه چې بعضې افراد به په دا مجلس کې راسي بیان به کېږي او په هغه به سخت دی، یاره جي کاري صاحب مې نن لږ اوږد نه شه که نه نشته پکې داسې شته پکې داسې. نو اخیری جمله ویم موسی علیه السلام ورته یو چې انسان ګناه کوي او په ګناه باندې فخر کوي. دا دویم د ترم د چا چې ما سره مینې بیا به راشه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا رب. सलाम